بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لولیه والصلاة علی نبیه اما بعد. پرون د ایمان او د عقیده تعریف شوی، نه د کفر او د نفاق. کفر خپل لغوي او لفظي دوه معنی دي. کفر په معنا د انکار کول او کفر په معنا د پټولو. کافر ته کافر ځکه وایي، دهریه لوی کافر دی. حضرت مفتی صاحب فرمایلیو چې دهریه ته کافر ولی وایي ځکه چې د الله تعالی ذات او حقیقت دی او د دغه حقیقت انکار کوي، نو کافر دی. او د الله تعالی ذات او حقیقت دی او دهریه په دغه حقیقت باندې پردې راوړلو کوشش کوي، لہذا هغه هم په دې معنی باندې کافر دی. او مفتی صاحب لیکلي چې ناشکری هغه ته هم کفر ځکه وایي چې د محسن د احسان انکار کول دی. بي الله تعالی هغه محسن حقيقي دی، هغه انعامات او احسانات په انسان کړی دی او د انسان دغه ناشکری کوي، دغه د احسانات او انکار کوي. شریعت کې کفر د ایمان ضد دی او هر ضد هغه د خپل ضد نه دغه سمج انسان ته راځي. نو د ایمان تعریف جو شو دغه نه خپل په خپل د کفر حقیقت د سړی سمجھ کې راتلی شي. او بیا مفتی صاحب تعریف کړی دی چې د الله د طرف نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی د امت لپاره دا ټولو انکار کول یا پاغه کې د یو شی انکار کول، لیکن بشرط یک دې شرط سره چې هغه شی یقیني وي، قطعي تور باندې ثابت وي. مفتی صاحب لیکي لکه مثلا یو سړی د دین اسلام ټول عقاید او ټول احکامات او تعلیمات مانی چې دا حق دي، لیکن صرف د فرشتو د وجود منکر دی، دا سړی کافر دی. یا صرف تقدیر نه مانی، دا کافر دی. یا صرف ختم نبوت منکر دی، بیا هم کافر دی. یا وی ټول شی نه منم خو موږ فرض نه دی، دا هم کافر دی. یا وی چې صرف سود چې کوم دی نو هغه حرام نه دی، دا هم کافر دی. یا څوک د جهاد د فرضیت منکر دی نو کافر دی. یا مفتی صاحب لیکي چې څوک په شریع احکاماتو باندې تنقید کوي یا اسلامی شاعری چې کوم دی داغو توهین کوي، داغي توهین کې دا هم کافر دی. د غرنګ شریع سزاګان ته چې څوک ظالمانه او وحشیانه وي، دا سره هم د اسلام د دایره نه خارج دی او دا کافر دی. خلاصه کې مفتی صاحب لیکي چې دین اسلام یقیني خبره یا حکم داغه انکار کول، بدلول، پاغه تنقید کول، داغه توهین کول یا داغه مذاق اڑاول دار شي کفر دی او د داسې سړی ځای چې کوم دی هغه جهنم دی. دویم سیز نه هغه نفاق دی، منافقت. د کې خپل ماده چې نه قانون فا او قاف دی. حضرت مفتی صاحب هغه کې لیکلي چې نفق دا سورنګ ته ویل کیږي، په دې کې هم نون فا او قاف دی. سورنګ داسې سوراخ چې هغه آر پار وی، لکه ټنل گاډه دا هغه طرف نه په خبر ناراضي او دې طرف ته کوواټ تر ووزي، د کوواټ طرف نه بګیزي گاډه نه نوځي او هغه ته درې ته ووزي، نو آر پار سوراخ ته نفق ویل کیږي. منافق ته منافق ځکه ویل کیږي چې د دواړو غوګونو په منځ کې آر پار لاروي، چې د شریعت یو حکم واوري نو په یو غوږی واوري په بل غوږی وباسي او هغه حکم په مزغو کې ساتلو د پاره د سره هغه نوي. منافق او مؤمن کې دا فرق دی، مؤمن د شریعت یو حکم اوري هغه په دماغو کې محفوظ کی او بیا په هغه باندې عمل وکي، او منافق په یو غوږ واوري په بل یو باسي. دویمه خبره مفتی سے پدې کې دالي کی چې نافقه دا په ځنګل کې یو منګک دی، چوها دا غي یو کم ځان لپاره چې کم کور جوړ کړی وي بلا سوره دا غي د پاره یو خود خپل تلو راتلو د پاره یو لار پریخي وي، پاغه سوري باندې زیرازي او یو زید په وخو کې چرته پټ هغه ځکه هم د خپل سوري ته یو دروازه جوړ سوري دا کړی وستلې وي او پاغه باندې نری غونې لیو کړی وي، هغه بند ساتلې وي چې کله څوک د نیولو د پاره راځي او لمه یا هغه دراوړي شه او پای کې دې نسی، نو سمجھدار دی وګوري 14 خو دشمن راغلی دی، نو چا کما زې پټ ساتلې په وخو کې هغه لار هغه په سر باندې وای ماته کې په هغه ځای باندې و تختی. نو منافق ته منافق د ځکوي چې د یو دین
اختیارولو نه مخکې ځان د لپاره چور ګیټ چې ته مونږ وایو چور ګیټ مخکې نه ځان لپاره متعین کړی وي نو بیا هغه په غله دروازې باندې دی و تخدید دین نه نو منافق ځکه منافق دی دا منافق باره کې الله تعالی خاصه فرمای ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين په خلکو کې څه خلک داسې هم دي چې هغه د الله تعالی بندگی په یو کنارې باندې کوي پس کاغوی ته فائدہ رسیږي دا غوی زړه په دغه دین باندې مطمئن وي او کچري ازمایش راشي نو بیا پولټخ په باندې دغه دین نه ووزي د دنیا هم خراب شو آخرت هم او دا ډیر واضح خساره ده حضرت مفتی سے فرمای چې مؤمن هغه سړی وي چې دغه پزله او په دماغ باندې دین مکمل را خور شوی وي هغه خپل مفادات ته نه ګوري تحفظات نه ګوري بلکې خپل ځان الله تعالی ته دین ته حواله کړي او دین اسلام کامل مکمل طور باندې خپل کې او پاغي باندې عمل کوي او منافقین چې کوم دین هغه حق او باطل دواړه سره غو تعلق باقی ساتي لہذا داغو مفادات کا پوره کیږي به دین کې دن نه یو که مفادات ته ټیس رسی نو بیا د دین نه وتلی وي بیا د مفتی سره لیکي بهر حال عربی جبه کې د نفاق شمار چې کوم دی د مکرو او فریب د جنس نه دی مطلب دا په ظاهره کې د خیر اظهار او باطن کې دغه خلاف جذبات حضرت مفتی سے فرمایلیو چې جبه د مؤمن د زړه ترجمان وي چې څه پزړه وي هغه په جبه وي او منافق په جبه یو سو یو پزړه باندې بل سو دي سړی ته منافق ویل کیږي منافق په درې قسمه دي یو د نفاق فی العمل دویم ته ویل کیږي عملی منافق او دریم د اعتقادي منافق نفاق فی العمل دا داسې کس ته ویل کیږي چې هغه ایمان راوړی وي د زړه نه په جبه باندې اقرار کړی وي او بیا د ایمان راوړلو نه پس لکه څنګه چې په کاروي اسلامي اعمال خپل کی دغه رنګ د اسلامي اعمال خپل کی خو په هغه اسلامي اعمالو کې د یو خرابي دنه کی ریاکاری بیا د دې د پرموز کوي چې خلک راته بزرګ وي صدقه او خیرات دې د پر ور کوي چې خلک راته سخی وي ریاکاری په کې دنه کی علما کرام فرمایي چې دې سړی د بکار دي چې عمل خو نه پری دي خو عمل کې چې کومه خرابي ده د دې لري کی غني خطر ده چې فسق او فجور باندې بده تمرګ راشي او زمونږ اسلاف طرف ته خبره منسوب ده چې دریا په وجه باندې عمل نه دی پر خوستل پکاره ځکه چې هر عمل په ابتدا کې هغه کریاکاری وي اکثر داسې وي داغي مثال ورکړی د ماشوم سره ماشوم چې ابتداءً جمعه ته ځي منځله یا مدرسې ته ځي نو ټولو ته په لار باندې لګي کور کې مو سبق ته روانه موز ته روانه په لار کې خلکو ته ګوري چې څوک راته ګوري کنه بیا جمعات کې لګیاوي خلکو ته چې زمون زرا غلې ما چې موز ولاړ وي نو کسرا شغه ته بیا وي چې زموز کومه مانځنه پسم خلکو ته وای سو وخت دا سی وی بیا خاموشي سره زیرازي خو بیا په مطلب باندې نه پويږي بیا درې مدرجه کې هغه وي چې د اعظم راځم او د خلک زی او د سونه کوي به یو ځای موز کوي به د دې خو مقصد پکار دی نو بیا په هغه باندې خبره کولاو شي چې دا خدای الله بندگی ده نو دا غرنګ عمل نه پر خودل پکار په عمل باندې پابندي البته عمل نه چې کومه خرابي ریاکاری په کې راغلي دغه لري کول پکار دي دویم عملی منافق هغه ته ویل کېږي چې ایمان راوړی وي جبل سره او زړه سره او د ایمان راوړل نه پس پکار دا وي چې اسلامي اعمال شروع کی د اسلامي اعمال په ځای باندې د منافقانو په اعمال کې شروع شي د منافقانو عمل سره دروغ ویل دوکا ورکول وعده خلافی کول زړه کول په دې کارونو کې دی ولګي دا سي کس بارا کې علما کرام فرمای چې د تفکر شي دینه توبه وباسي دا عمل پری دی الته چې عمل نه خرابي لري کی دلته عمل پری دی کني فسق او فجور باندې خو باسم مری په ګناه د ګناګارې په حالت کې خو باسم مری خطر ده چې د کفر په حالت کې د تمرګ راشي لہذا دا عمل پر خودل پکار دي دریم اعتقادي منافق حقيقي منافق یا د عقيدي پر سره منافق دا هغه سړی دی چې په جبه باندې ایمان او په زړه کې کفر صرف په جبه باندې کلمه وایي دا سي سړی باره کې الله تعالی فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د ټولو نه خطرناک قسم عذاب هغه به د خلکو ته وي
او د دې خلکو نشانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې بیان کړی دي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. د منافق علامات او نشانه درې دي چې خبره کوي دروغ بوي، چا سره وعده وکړي نو خلاف ورزي کوي، او چې څوک د سره امانت کړي نو خیانت وکړي. علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دې حدیث متعلق لیکي چې دا جوامع الکلم نه دي. الله تعالی پیغمبر اسلام ته داسې جامع کلمات ورکړي چې جملې مختصر او پای کې د انسان ټول ژوند نو هغه فرمای آخرت کې د ثواب او د عذاب په اعتبار سره د انسان درې سيزونه دي، یو د نیت دی، یو خبرې دی او یو عمل دی. نو حضرت شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې علما کرام لیکلي دي چې اذا حدث كذب دا د منافق د قول فساد باندې دلالت کوي. منافق قول فاسد وي، مؤمن خبري رښتیا وي، قول داغه درست وي. او فرمای و اذا اؤتمن خان چې کله د سره امانت کړي نو بیا خیانت کوي. نو خیانت چې کوم نه دا عمل او فعل دی، د منافق سړی چې کوم نه هغه فعل عمل هغه هم فاسد وي. او و اذا وعد اخلف دا د هغه د نیت فساد باندې دلالت کوي. دینه اشاره دې طرف ته چې منافق سړی د هغه نیت هم فاسد وي، ځکه وعده خلافی اله وعده خلافی وي چې دی اول نه نیت دا وي چې زه به دا وعده نه پورا کوم. شریعت زمونږ ډیر خیال ساتل دي. یو طرف ته مونږ ته وي چې بچا باندې بدګماني مکوئ، بل طرف ته مونږ وي چې ځانم بچ ساتئ. نو چا سره چې وعده وشي یو کس وعده وکړه وعده پورا نه کړ نو پاغه باندې بیا بدګماني نه پکار کېدې شي بیمار شوی وي، کېدې شي داسې یو کار او تدمخه ترغلې چې داغه په وجه باندې دی وعده نشي پورا کولای یا ير شوی وي تی نو په نیت کې دا و چې زه به وعده پورا کوم. دې ته وعده خلافی نه وای. وعده خلافی له چې دا ول نیت کې دا وی چې زه به دا کار نه کوم. وای چې راځي دا سره دا مې بیوقوفه جوړ کو، ما دا کار نه کو، خاصه مې ته ویل چې تاسو سره وعده وکي زه به اعظم درته. نو که چا سره وعده کړی چې زه به اعظم اوران نه غنو کې دې شي لاره کې خوړوي، باران شوی وي، بره غلی وي، پول نشتا، راتلې نشي، یا کور کې بیماری ورپېښه شوی وي. د منافق چې کوم دی دا اول نه هغه دا وایي چې دا وعده به زه نه پوره کوم. او وعده خلافی باندې ډیر خطرناک دوکا، وعده خلافی باندې ډیر خطرناک عذاب تذکرہ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بارکه فرمایلی بهرحال خطرناک عذاب په آخرت کې هغه ته ملاويږي. نو د منافق سړی نیت فاسد وي او د هغه چې کوم دینو عمل فاسد وي او خبره هم فاسد وي. الله تعالی دې موږ تاسو ته ایمان نصیب کړي.